محمد رسول اللہ علیہ السلام فرمان دے اول اعلان کو صحابہ موجود دی یا ایوہ الناس اے خلقو دا شیوخ پوئیگی یا ایوہ الناس دا زلورتی آواز دے ځکه دا محدود د احنافو سره نه دی دا د شوافیو سره نه دی دا د عربو سره نه دی دا د عجمو سره نه دی محمد مصطفی چې په الناس سره آواز کوي دا د دې دلیل دی چې صحابه کرام او د قرآن او د حدیث پتنګان په خپل وخت کې هم سوپر پاورو سوپر پاورو کني کمزور سړی په الناس سره آواز کوي سړی کله خپل خاندان والا ته آواز وکي کله خپلو کلیوالو ته آواز وکي کله خپلو مینوالو فالورز ته آواز وکي خو په الناس سره چې آواز کوي هر باطل ته په دې خبره کې اشاره ده چې ای باطله که د دې حق مقابل هر څومره طاقت استعمالې زما آواز په الناس سره دی ستا تمام طاقتونه به د قرآن او د حدیث مقابله کې زیر ازبر و نابودي بہرحال وہی فرمائل یا ایوہ الناس اے خلقو انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا اے خلقو یو داسې لا او قانون درته پرېږدم یو داسې منشور درته پرېږدم ترکت فیکم ما د عموم دپاره راځي دلته هم د هر منکر حدیث په سر باندې گزار دی چې قرآن مونه وي او حدیث مونه وي د ما په عموم کې دواړو ته اشاره وکړه اشاره ده چې وحی کله قرآن وي کله حدیث وي منکر د حدیث داسې قطعي کافر دی لکه منکر د قرآن بہرحال انی قد ترکت فیکم ما زه هغه قانون پرېږدم ان اعتصمتم به که تاسو جومات کې په هغې پابندي ولګوئ ان اعتصمتم څه معنی ده جي الله اکبر زما وصیت به خلک سو مني نن د محمد مصطفی وصیتونو نصیحتونو سره لوبې کیږي انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به که هغه سنت تاسو مضبوطیا سره ونیسئ فلن تضلوا ابدا ان پسې فاره وړې ده تحقق د شرط او تحقق د جزا کې خپل اتصال وي چې یو شی پرېږدی نو ثاني باطل کیږي په ترک د اول سره او کله داسې د دواړو جانبونه تناقض او ترک راځي بہرحال ان اعتصمتم که په دې سنتو باندې کلک ودرېږې دا د قرآن او د حدیث منهج راوالی فلن تضلوا ابدا تاسو به چرې ګمراه نشئ نو سور د موجبي کلیې چې په طرف د ایجاب کې جلی نو څه معنا به شي که تاسو دا پرېږدئ نو ګمراهي به متحقق شي ټیک شو که نه که تاسو په دې عمل وکئ خو فلن تضلوا ګمراه به نشئ خو که تاسو پې عمل ونه کئ بیا به څه شئ گمراہ بشے نو فرمائی ان اعتصمتم به که تاسو پہ منگل کلکی کے فلن تضلوا ابدا نو تاسو بچرے گمراہ نشے اگر که تاسو فقہ پریخی وی اگر که تاسو خلق پریخی وی تو با پا ہدایت وی خیر دے کتا دا مجتہد پرائے نئے خوچی پا کتاب اللہ باندی وی تو با پا ہدایت وی خیر دے کتا تنظیم سر نوے خیر دے کتا جنڈی سر نوے خیر دے کتا دا پیر مورید نوے خیر دے کتا دا شیخ شاگرد نوے فلن تضلوا ابدا خوچی دا محمد مصطفی پا وصیت دے عمل کری تب پا ہدایت باندے محمد مصطفی خپل خبر ختمی فرمائی کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آسڑی چی دا گمراہی نہ بچ کئی آوا انسان چی پا حق باندے کلکی اگئی تو وی سنت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم